چې ما باندې دا حالات را روان دي، بیا دې کې زه کامیابېږم څنګه به کامیابېږم، زه عزتمند کېږم څنګه به عزتمند کېږم. نو په اول نمبر کې به دی الله تبارک وتعالی رضا کوي. چې الله تبارک وتعالی راضي شي دا ټولې مرحلې به چې دی نو دا اسانې شي. او که نه الله تبارک وتعالی ناراضه دی، د دنیا څونه نقشې چې دی نو دا موجود دي، دا انسان کامیابېدی نشي. د انسان خوشحالي او کامیابي دا د الله تبارک وتعالی رضا سره چې نو دا تړلې ده. چې الله تبارک وتعالی راضي شي او خوشحاله شي دا ټولې مرحلې به الله تبارک وتعالی اسانې کړي. او الله تبارک وتعالی ناراضه دی زما محترم. نو که هر څونه نقشې موجود دي خو څوک هم کامیابېدی نشي. نو دا هر څه باقي پاتې ختمېدونکي دي او یو د الله تبارک وتعالی ذات علی دا باقي پاتې کېدونکی. هغه ذات سره موږ او تاسو تعلق جوړ کړو. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. نو دا نن چې دی نو 19مه روژه ده تقریبا. موږ او تاسو هر انسان ته خپل ځان معلوم دی. په دې کې موږ او تاسو څوک په خپلو ګناهونو باندې استغفار وکړو او د الله تبارک وتعالی نه چې دی نو معافي وغواړو چې کریمه مولا تاسو غوښته هغه موږ نه دي کړي. ته زمونږ مالک یې او موږ چې دی نو مملوک یو. ته زمونږ خالق یې او موږ چې دی نو مخلوق یو. ربه تا پیدا کړي ته هم تربیت وکړي. څونه کمې بیشي شوې د هغې راته معافي وکړي او مخکې دپاره هغه زندګي را نصیب کړي چې ته پرې راضي کېږي او ته پرې خوشحالي کړي. او څنګه نبي علیه صلات وسلام ارشاد فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا کې خو داسې زندګي تېروه لکه څرنګه یو مسافر او بیا نه مسافر نه کمه درجه د لارې او لاروی چې دی نو په لاره باندې روان وي هغه ډېر اوږده سوچونه نه کوي چې دلته ځان له کارخانه جوړه کړمه، دلته ځان له جایداد جوړ کړمه، دلته ځان له ښه کور چې دی نو دا جوړ کړم، بلکې هغه څه کې خپل منزل ته ځان رسي. او زمونږ او ستاسو منزل دا آخرت دی. هلته کې تلل زما محترم نو هلته کې به کامیابي او خوشحالي دا په څه باندې وي؟ دا د دین په بنیاد باندې چا خپله زندګي د الله تبارک وتعالی د دین مطابق تېره کړې وي. دین څه شی دی؟ د الله حکمونه او د جناب نبی کریم علیه صلات وسلام سنت طریقې. دا انسانان به خوشحاله او کامیاب وي. والله مکه چا نور څه مقصد جوړ کړی وي زندګي خو به یې تېره شي خو په آخر کې بیا ډېر افسوس او ارمان کوي. څنګه دا قبرونو والا پراته دي که دې نه چا تپوس وکړي چې زندګي څنګه ده نو دی به مو چې زندگی اصل زندگی داره چې د الله د حکم مطابق او د جناب نبی کریم علیه صلات وسلام د سنت طریقو مطابق. مونږ هم دغه اعتبار سره د الله تبارک وتعالی په لاره کې چې دا راوتي یو. حاجي صاحب هم را سره دی نو دا غواړو د الله نه چې مولا مونږ ته هغه زندگی را نصیب کړي چې کومه ته زمونږ نه غواړي. څنګه حاجي صاحب رحمت الله علیه جدلواب صاحب رحمت الله علیه فرمایل یا الله हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपसे वो चाहते हैं जो आप हमसे चाहते हैं. نو موږ هم د الله تبارک وتعالی نه هغه غواړو چې کوم څه الله زموږ نه غواړي چې هغه موږ له راکړي او د هغې مطابق زموږ زندګي چې نو دا جوړه شي. نو دا د روژې مبارکه میاشت نه معلوم بله روژه بیا زموږ په قسمت کې شته دی او که نشته. کیدای شي بله روژه کې داسې ودوي لکه څنګه چې دا خلک ودرې ګیر چاپېره زموږ او ستاسو نوم هم په هغه لیست کې راغلی موږ ته پته هم نه وي. دې دپاره زما محترم مبارکې ګړۍ دي مبارکې شپې دي او د لیلة القدر شپه هم په یو پکې راځي. کیدای شي هغه هم راته الله پاک نصیب کړي نو د آخري شپې عبادت کې تېر کړو د الله تبارک وتعالی سره راز و نیاز وکړو او د خپلو ګناهونو معافي د الله تبارک وتعالی نه وغواړو. الله رحیم کریم ذات دې ګناهونه به معاف کړي او هغه زندګي به را نصیب کړي چې الله پرې راضي کېږي او الله پرې خوشحالېږي. الله دې معلم توفیق